تقریبا امام رازی رحمت الله علیه یو عالم په باره کې راځي زما چې کم ټینک په خوراک کې تیریږي کنه په خوراک کې او په څښاک کې او یا په یعنی د باتروم وغیرہ چې کم زما کم ضرورت ته پدې کې تیریږي وې زه په دې باندې ډېر افسوس کوم وې کاش چې دغه ټیم زما په مطالعه او په تکرار کې او د کتاب په مطالعه کې تیرې دي نو په دې باندې به افسوس کو خو سوچو که ها دا نمونه چې نن ژوندي دي که نه مفتي رفیع عثماني صاحب مولانا عطاءالله شاه بخاري صاحب دا دونه مولانا احمد علي لاهوري صاحب او مولانا غلام الله خان صاحب دا دونه لوی نمونه چې ژوندي دي نو داسې نه دي ژوندي دي خپل نوجواني خپل وخت چې دی قیمتي کړی دی وخت نو الله ته ډېر لوی کار اغوستی دی بچې اوس هم کو دا ټیم قیمتي کو که نه نو سبا به درنه ډېر لوی خلک جوړ شي ډېر لوی خلک په تاسو کې علامه اقبال ناست دی دا د خندا خبره غوره نه کوم غوره ښه ولې علامه اقبال اول وړوکی نه و ستاسو په شانتې وړوکی به و که نه هغه ته به څه پته و چې زه به خو هغه محنت وکړو ځکه خو هغه شعر وایي چې خودی کو کر بولن اتنا کہ ہر تقدیر سے پخلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مفتی ضروری خان صاحب وایي منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے پوه شوې که نه وی په خپل رحمان بابا وی په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه وی داسې مه وایه رحمانه چې بیکاره زمانه شوه ته په خپل ځان کې خوند پیدا کړه هر سړی به د ستا قدر کوي نو ته به نوم هله ګټې چې ته خپل دا ټیم وپېژنې دا ټیم قیمتي کې